پښتو ژبې مشهور اداکار حسین سواتی چې څه د تعریف محتاج نه دی، د سوات سره د منګاورې سره تعلق ساتي چې عزتمنو د سوات په منګاوره کې دا نن ګرفتار شو. دا اخر په څه کې ګرفتار شو عزتمنو؟ راځئ موږ سره تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. نن تاسو ته ښیم چې ګوره د سره څه برآمد شوي دي. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. حسین سواتی عزتمنو د پښتو ژبې او د فلمونو یو مشهور اداکار دی چې همیشه عزتمنو دا یوه پنسه اوچته ساتي، څه د تعریف محتاج نه دی. لوی ماشومان نه بوډاګان ښځې جینکۍ ټولې پیژني. عزتمنو دا نن د سوات په منګاوره کې دا نن ګرفتار شولو. ډېرو کسانو باندې دا تنقید کړی دی چې د هلکانو کار کو ښایسته خلک ورسره ګرفتار شوی دی. بل سایډ ته عزتمنو دا ویل کېږي چې د په فلم کې دغه شانتې فحاشي خورا کړې ده، د فحاشۍ فلم یې ساز کړی دی، په هغې کې دا ګرفتار شوی دی. خو عزتمنو چې موږ مکمل تحقیقات وکړو او معلومات هم وکړو او ټلیفون هم وکړو او دغه تعلیم والا پولیسو سره هم رابطه وساتله چې تاسو اخر د حسین سواتی اخر په څه کې ګرفتار کړی. دا خو ډېر سخت مشهور دی، دا څنګه خواته دې خواته کس ونه ده چې تاسو ورته لاس واچوئ او ګرفتار هم کړو. هغه په جواب کې موږ ته داسې ویل چې د داسې جرم کړی دی چې د دې جرم څه ضمانت هم نه کېږي، دا به موږ عدالت ته پیش کوو، د هغې نه بعد بیا د عدالت خوښه دی که چېرې دا قیدي کوي او که نه دا دته سزا ورکوي او که دا جرمانه کوي او پولګي دي. عزتمنو دغه مرداره نشه ایس ورته وایي چې دا دغه کې ګرفتار شوی دی. په ایسو کې د دې نه مخکې هم د سره دغه شانتې د شرابو بوتلې هم ګرفتار شوي وي چې په هغې کې عزتمنو د 3 میاشتې قید تېر کړی و. اوس عزتمنو دا د ایسو په نشه د ایس د خرڅول او یو ورسره تمانچه وه، عزتمنو دغه یې ورسره ګیره کړي دي او پولیسو نیولی دی. زموږ د سرطنانو معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.